الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیرشم نمبر آیت د سورۃ شورى. زما وسوسه خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مبارک سیرت کې شروع و. د نبی صلی الله علیه وسلم یو نیکه قصی ابن کلابه د پوره خبره رسیدلې و. اجمالی د ته داسه اعاده دا و چې ابرهه په یمن کې اولي آبادی جوړ کړ القلیس، او مقصد به دا و چې د یمن بادشاہ د حبشه بادشاہ د نجاشي خوشاله کی او بل د هرجو توجه دی خو راوړی درڅو پورې په یمن کې آبادی نه راشي او د خلکو د مالونو راجمع کی. د بنی کنانه نوجوان ورغه د هغه کوټي تقریبا وګي په ګندګۍ باندې و دی نو ورسره به د ابرهه غوسه کېدل. تقریبا 18000 فوجیان د حرم په طرف باندې روانول. نجاشي بادشاہ اطلاع ورکړه چې د عربو د شکار څنګه سره کړی دی ورشه او دا وې د کوټه ورانه کا خاصه او خصوصي بلی ورته راولې د محمود په نامه دولس بلال ورته نور مرګه د حوا افریقین راوسته. عربو کې دا خبره مشهوره شو چې ابرهه سره د فوج در روان دی او اراده لري چې په کعبه باندې حمله وکړي. څه به کېږي او څه مسله به نه کېږي، یو لوی مسله جوړه شو. چاویل جنگ کوو چاویل غرون لزو ساسویل او چاسو، لیکن اولنې قوم چې ابرهه سره واوختو بني خصعم یا د خصعم قبيله دا ابرهه فوج را بلنجراغه قوم مات کې، لیکن دا کوئی چې کوم مشر زونه فرد قیدی کې ابرهه ویل چې ما به وجنه نه زمانه ډېر فائدې والے او طبيعت له حسن ډېر حلیم انسان دی. نو ورسره به دیم جماعت بنو خزاعه د سره مخامخ شو. نوفل ابن حبیب دی مشر ای سره جنگ وکړي، لیکن ماته او کړه دا قائد او قومندان ورته اسیر کی. بني ثقيب ورشکل ورشي دا ورته ویل چې موږ تاسو سره د شو سړی په لاس باندې درکو چې د کعبه د ټول لاري ګذري تاسو له وخه او د عربان او سره کعبه ورانه کوي. مغمس علاقه د دې شکل بلوغه در ورشي دونه الله اسلام مردار کی چې د مردار کی عربان به شکل بدیلار باندې تیرې دل دره د قبر پر کاڼ باندې وشتو چې دا هغه خراب شړې د خارجایانو د وشتو د حرم د ورانې لپاره. حدیث ابو داود کې راځي رسول الله فرمای و ما بده سره جمع کړي ویل لکه څنګه چې د خلک د باروغال یا ابروغال د قبر تیګو باندې ولي، لیکن دو قومندانان د نور او اسود ابن مسعود او حناطه اسعد په دې مناسبت باندې لیکلو چې د خلکو د عملونو قبضه کې واله. حناطه له ویلې ته ورشه د عربو له اعلان ورکاو د شي ورته وایي چې کم خلک اراده د جنگ لري را میدان نشو کو تسلیمي ورکوي نو ام احوال راکې خلک چې کم ټول د سیمه مسله شروع کړو جنگ به کم کیفیت باندې وشي. د عبدالمطلب سی یو دوسو خان دی خلکو ځان سره وشي ورغه دا ډیر یو اوچت انسان دی چې ان شاء الله اوس سیرت کې د مسله روانه ده. ابرهه یو تخ ځان جوړ کړو په هغه باندې ناسونه دیم خو ونه غنل چې عبدالمطلب زما سره به تخ باندې کینی وړاندې ورغه ورزل د مذاکرات کو کینو ولراله. عبدالمطلب شه ورته ویل چې زما دوسو خان څخه قومندان راوشي اسود بن مسعود ای په سر عالم به ما ته خبرې اوچت همت والا سړی د څومره کمزور خبره دی وکړه وو خو به سي دا قیمت سي ولی وزما دماغ له خدا خبر رااله چې ته عثمان طلب کوي چې د کعبه مورانه و دا وکاو ډیر اوچت خبره بل راوړي ورته ویل چې دقیق خپل مالک د زرو خانو مالک هم زکه د بشرا غلې فوج روان د کعبه په طرف باندې چې کله روان کړ د وکانو له تشکیل چې ورکو ورتلل
نو فعل ولي وکلا ابرك محمود فانك في بلد الله الحرام ورته ویل چې محمود فلا غور حرکتونه کې ته رب العالمین بده شو خار کې چې الله بر برباد کې به عزت لري وکړه شعور به هغه ګونډه ما تکړه وی والا د یمن په طرف باندې بچی دی خو مخواړو منډه به واخستا شام له بچی مخواړو منډه به واخستا بده بل طرف باندې روانو کو کعبه له ورتلو ته ور راوسو راوړو په دې سری والو دا نور پلان تشکیل قدم نتلل شکر دا مسله شروع شو رب العالمین دا مرغانو په صفات باندې بمبار په خلکو باندې وګي چې ټوله مردار کړ صرف ابراهه وتخذ لاړو یمن له هغه من الله د جزام مرز ولګو ال د جوړ شو سیرت وللی کې ودا بدن د شو لګره اګي نشي وړي کې ونه بچي پیدا شي څنګه چې د یمن له داخل شو ویل د چې کارو شو غړي ټک بل شو سینه عیسی مردار شو د څنګه الله قهر د جبل خلکو نازلو یقسم د بچو هغه بل د بځبانه مقرر شو دغه نو ورسې به مسروقه سیب زیزن دایو نوجوانو د په دماغ کې دا خبره پرې وته چې ترسو پر ودا خرج موږ په ملک باندې دلته پراتی او اشغال به کړي د شو تحریک په کار دی چې دین موږ خپل ازادي والو کسرا بادشاہ لاړو هغه باندې جړه کړي ورته ویل چې تماله فوجین راکړه ترسو د خلکو نه ملک آزاد کم یره ودا کارز ما د لاس نه کی ځکه دم نسوري واغم خبر وته نعمان ابن مجری وسړیو چې د عرب بخاری بادشاہان و عراق نه لاړو دا په دماغ کې ورغه وته ورته سره مشوره وکم ورته نعمان بیا وېزمنګ د ملک د زمنګ د عمل د خلکو اشغال کړي دي د دې په خلاف باندې تحریک وکړ دی هغه ویل جنات بایب زه خوري کمزور ام دا کار نشم کولای لیکن زه به د شو بادشاہ سره ټچ کوم رابطه کې بدراولم چې کې دي چې حکومت کو کې نو شیروان و ډیره کړه بکسته سره زمنګ رابطه وکړه جوړه موکا چې سودا سره وکړو وځيږي نو شیروان بادشاہ نه کړه ورله ول راغله په دې کیفیت باندې وې زمنګ د وسنه خو سنه کېږي خو لزر دینار درهم ورکړه کړه داخله سلیله پیسې وړاندې کی دې څه به زیازن ورته ویل چې مال فوج نه کدي پیسو باندې مزه سو کوم ودا ولنو کله چې دې دربار نه بار وته یو له ورکړو بل له ورکړو بل لا څه پاتې شو هغه یې سره شي بات کړو ویلو زولي چې زره هغه کسان نو متماله پیسې راکې نو شیروان چې کوم عمل لاله هغه د بادشاہ لوي چې دا شری خو د شکار وکي یره په دې شړی کې څه کار شتا چې پیسو لکه یو سړی ټینګ چو بس دغه سړی به سړی دی اره ولای وی مقصد دې سره وی مقصد منا چې فوج را وی زمون مشوره وکړو خپل ملګری راجمه کړو څه شر بکار دی اصلي فوجین نو ورکو خو لیکن بری زندانونو کې چې دا کم خلک مې نیولې دا ورکو تقریبا یو تاسو کسان برابر شو دا عربو کې چنده وکړه ځوانان راجمه کړو ونیم زره کسان جوړ شو د جنگ کمانډر ورته هرڅ وټاکو کله چې دا د مشرق په طرف باندې روان شول جنگ جوړ شو نو ایستا د جنگ جوړېدل نه مخکې هرڅ ویلو چې لکه دا مشرق کم یو دی دا اسمانه جناس دی تعقیبولو دغه نه کته شو په اوخ باندې سور شو دغه نه کته شو د کچر باندې سورلی شروع کړه نو هرڅ ویلې وی که خیر دا سړی به عثمت خو وجه دار چې ابن تحمار دا خو د خریب بچی باندې کینې سو داخله زمو مقابله چیرته کولی شي ورغه بل سری والو وی وجلو کله چې امیر هرڅ شو دغه نور سره برغه بچی شو مرزبان دغه نور سره بل بچی راغه ابن تینوجان برغه نور سره بل بچی ابن تینوجان به بازان رضی الله عنه راغی بازان شکل راغی د صحابي دی د کسرا بادشاہ در خطر اولګو ورته ویل چې والی د عربو کې یو جاهل پیدا شوی دی نعوذ بالله من ذلک محمد رسول الله یادو یو احمقه ویغه مال دمکین راکې چې د څه بده کوم د څه بده کوم ورشه ولا ستړل اسما خو الله راواله دی خلکو ډیر غرور چې کله د قدرت ورشي بازان چې پولیس ورولېګل د طائف علاقه چې کله رالل وختنه وکړه چې هغه په دې علاقه کې محمد ابن عبد الله پیدا شوی دی او وکم ځای کې دی د شي تقریبا ومیا اتم کال رسول الله د بعثتو مدینه منوره دا خاتون یو ځل بل ځل شروع کړی و هرقل له ولېګل کسرا له ولېګل د عبد الله ابن حذیفه بن عمرانی بیا ټوټه کې ویم شو دی بادشاہ خو شکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ګيري خړېلې او سرونو برتانه پر خودري وېدا ولې وېزمنګ رب منګله د شامل کړي وخا
زما رب هماله د شي امر کړی د شګیره وګدا کا او برتان کم څه مجلس وکي زه وې څه مجلس به سبا وکړو چې کله سبا راغلی وسنګ راغلی وې په دینت باندې راغلی چې تا بازان غواړي وې ولی وې د کسرا بادشاہ صاحب طرف باندې موږ را تشکیل کړیو چې دا خبرې کوي کسرا خو مردار شو ا دغه خپل بچي وشلې د پولیس ویل رسول الله علیه وسلم باندې موږ د عقیده لرل چې دا بلې ونی خو یقیني لیونی هغه شرط مړ کیږي د ریباز منافقانو په دماغ کې دا خبره چې د لوی لوی طاقتونه کاغه روسته او امریکا او کاغه نور يهود نه سواره دا به چرتم خرابېږي نه که خرابېږي خدا واړه واړه به خراب شي مسلمانان وېځي پښتنه وکي وېزو بازان لویلې خبره دار کم ترا هغه ویلې ک چرته یقیني مرداري نو دا محمد د الله نبی دی ایمان پر راوړو عليه السلام او کني به جنگ کو د کسرا بادشاہ بچي والی شو یا امیر شو بس دی بازار له خطر اولې چې ته سر د نظم والی شوی پلار ملاړو ما وجلو بس وی ویل چې بری محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو خطر ورته اولې کو به صحابي شوی د رسول الله سره ملاقات شو وی ویل یا رسول الله منګه مهاجر کې نه یو انصار کې نه یو موږ په کوم جماعت کې شو چې کله موږ ایمان راوړو وتا تاسو زما اهل بیت رسول الله دغه اکرام وکي دغه پورې تیر شوی سبقو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو نیکه قصه یا قصي ابن کلاب نن درځاله دا رسول الله نکري د وړاندې زمانہ کې یو څو پښته وړاندې دا ډیر وکړه فکرمن انسانو د ځان سره سوچ وکي چې کله را بالغ شو چې زمنګ د عمل کو دی بني خزاعون ولې دی مناسب دار چې دوی سره جنگ وکړو موږ د آزاد کولري کو اصلي بني جرهم منګي صاحب خو پرې ده د اسماعیل علیه السلام اولاد منګي او د ابراهيم علیه السلام دا خلک راغلي زموږ په عمل باندې قبضه لګولې ده نو په کار دا چې موږ د دوی په خلاف باندې ودرېږو خپل حرم آزاد کعبه خپل کنټرول کې والو عربانو سره ودرې ته ویلې بالکل صحیح ده وی مشرب هم څنګه شوړې خبره ورته وکړه عرب د مشرب شي ملکی کې بلکې هر انسان ته کې دا خبره د جزره مشر حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی د انسان دین زیات نه بربادي په نسبت سره دی چې دولېوان په دې ګډو باندې و خوشي شي لکه حرص بالمال او شرف مشتری په طلب د مالداري په طلب باندې څنګه مالداري راځم کو څنګه مشتران شو کله چې د عربانو وټاکو او ورته ویل ته زمنګ مشري او عربو د مشري په دې مناسبت باندې خسته چې د عرب حاجانو خدمتونه وکي السقایا یو په دې مناسبت باندې چې موږ د حاجانو خدمتونه کومانه او بور باندې وسکو دویم الرفاده چند خپل مابین کې راځم کو په دوی باندې ډوړې خرچه وکړو دریم الحجابه چې د بیت الله دا کوټه جوړ کو او څلورم اللوا چې میدان د جنگ کې جندس مونږ پلاس کی دا څلور خبرو لپاره د حاجانو د ابو مسله دا غو د ډوړې مسله د بیت الله د غلاف مسله او جنډه دا به چا سره چون هغه ډېر وشتمن خلک وو ویلې لپاره موږ د مشري الو خو چې دا مسله شروع کړو عیسی هغه بني خزاعی لري کړه بني جرهم د بیرته رااله دی وخت کې دا وعده وکړي وعده شو کې د څلور زمان رب العالمین در ورکړه عبد مناف عبد الدار عبد الشمس او عبد الدار مشر بچو دغه په دماغ کې د شي معطواله ممانه د شي خبره به ګډه وړه کوله خلکو ورته عزت پسترګ باندې نه کاته تبان چې د وسړي په دماغ کې یو مسلې نو خلک اغله به پوښت انداز باندې نګوري اما دا نور زمانہ عبد مناف او عبد الشمس او عبد غډیر مخوريزه او چې انسانانو دغه اکرامونه د خلکو بجونه کې پراته و دی قصي ابن کلاب ویلي زما خو د درې زمون خلک پیژنې او مشران دي زه د شکار کوم چې د ملک دا ټوله مشري دا به عبد الدار لور کوم چې د مشري په خلکو باندې ومانم اگر کدا ماتوغنی ولې نه دي دارو ندویم جوړ کړه ندوه د امانت مجلس زی عرب باندې کې نسخ پر مجلسونه به کول چې کله به د ودونو پروګرامونه یا بل مسله یا بل لوی جرګې به کول حتی تر دې چې محمد رسول الله د قتل اراده په دې کې شوی ده قصي ابن کلاب هغه وخت کې دا جوړ کړی به دوی له پلاس باندې وراله نو د دې خلکو سره دا عبد الدار د زمانو سره دا مشري او عبد الدار له ورکړو دغه نور سره هغه زمانو سره خو حتی زماني شرابین شو یو بچی د شراب ورس کړی و نشه کې راغی حکیم ابن حزام د یو صحابي دی د خدیجه الکبرى د ترور زوی دی او د ناشنا صحابي دی چې وصول شل کاله د ژوند دی شپېته کاله په جاهلیت کې تیر کړی دی شپېته کاله په اسلام کې
معمر صحابي و د معاویه رضی الله عنه په وخت کې دا وفات شوی دی نو د دې عبد الدار بچی چې شراب سکلی و د بار میدان لروت و نشو حکیم ابن حزام سره مخامخ شو لکه دا دارونه خرڅوي وي خرڅوي مې وي بصرف باندې وي بزق خمرین په یو مشک شراب باندې وي دا سماش عربان راجمه کړو زر گواهان ډیرو کې خلک دي عرب لیکلي دي واقص وي تاسو گواشه په دې باندې شديدي عبد الدار د بچینه مدق دارونه واقص په مقابل د یو مشک شراب دی ورکړه دی حکیم ابن حزام سره دا مسله تر معاویه رضی الله عنه په وخت کې د معاویه رضی الله عنه په وخت کې د په یو لک درهم باندې خرڅ کړه معاویه په غشم شو ورته ویل بعت مکرمه قریش وتا خو قریش عزت خرڅ کی دغه بجرګي کې دی جلسې به کې دی دا برکه اخر دا په یو لک روپے باندې خرڅ کړه حکیم ابن حزام ورته ویلې وی چې کله محمد رسول الله راغلی د عزتونه د خلکو ختم دي لا کرم الا بالتقوا عزت بنئ مگر عزت چې چړل نشي کیږي هغه صرف په تقوا باندې دا څه خبره کوي ما په یو مشراو باندې خښو په یو لک درهم باندې مخرڅ کړه او به ویل دا د خپل شخصي مفادو کې من راواله ما مصرف کې اشهدک زتا گوا کوم چې انها فی سبیل الله دا یو لک درهم ما راواخصو دا مې رب العالمین په دې دین باندې خرج کړ ته نو اوس مختنه دا کوم چې ګټه ما وکړه کوا تاوان وکي د ماویر رضی الله عنه متوجه کول مراد و اگر که ماویر رضی الله عنه والد د رسول الله په ملګرو کې اوچت شي چې خو کله دی مشر سړي په دماغ په مسله باندې خلاصيږي نه او د کشر ملګری په مسله باندې دماغ خلاص کوي متوجه کول ورته په کار و چې لکه فجرت په تقوا کې دی معاویه دا څه خبره کوي مې سیدا د عبد مناف زمانو د ویری عبد مناف د خپل چې زمنګ د نیکو قصي ابن کلاب د مشری جنډا رفاده سقایا او حجابا دا د عبد الدار د زمانو لور کړه چې تر څو پورې هغه په خلکو کې مشهور شو دی مشهور زوی اگر کده چې معتو غندې و اوس دا مشهور شوی دی اسمه ته د خپل وظیفه بیرته راغلو څو پورې ودا حکومتونه دوی سره بعض خلکو چې دا ناخلو وګه جداله چې زمونږ کور کړی د قصي ابن کلاب او بعض خلکو چې دا موږ اخلو دغه مقصد پوره شنو رسکو خو په دې منځ کې ستر دوه بلاک شو یو جماعت د عبد الدار د زمانو په تایید کې ودرو د عربانو د بل جماعت د عبد مناف کوم چې محمد رسول الله نکړي یو دم یو بل بشي توري راواخست عربانو کې بشي معمولی خبره مشو توري به راواخسته یو درېمګړي ګروپ د عربانو کې کینې سو شله کده یو بل بشي توري ماخله د خپل ملګری ورونه وښني دیو نسب خلک کینې راځي چې درګه به کې وکړو تور راغسل او دښمنی کول دا خو خپل دښمن په مقابل کې بکار ده اوس موږ اوسه د مسلمانانو په صفاتونو کې بعضې د شي وي يهود او کنه سوارا دي او نور غیر مسلم دي په مقابل کې اس نه کوي خو لیکن په خپل مابین کې دی بل بس اوچته اصلي راغلي قومي ماته ورته کوي چې راکته زما په دې اسمه کمانه برید کړي لري زما د اسمه کې اعلان دي کړي دا د لپاره ماته په کار دا د جاهلانو عادت انسان درڅو پوری چې مسلمان ثابت شي هغه اسلام په تایید کې مال او بدن او چنده او مليري به خرج کړي محاکمه به څنګه په کار ده وې د سی بو کو چې السقایا او الرفاده دا جنو د خړو بولو مسله او د قشاند د ډوړې مسله د عبد مناف لور کو د نور به د خیر عبد الدار سره وډیره کړه د هاجرو د خړو بولي مسله د هغه د خوراک مسله د محمد رسول الله نکله په لاس وراله عبد مناف صاحب لا هغه وخت کې وبم نه وبې د بار څخه راوړلې یوسف کيان وزید توا شعب ابي طالب او خندمه علاقه دا مسله چې په دې منځ کې دی عبد مناف صاحب وادو کې رب العالمین د څلور بچي ورکړه هاشم صاحب چې داس موږ اوسه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نکړي او عبد الشمس نوفل او مطلب دا څلور زامن هاشم مطلب عبد الشمس او نوفل د هاشم صاحب خپل نوم چې عامر دی عامر هاشم به ورته څه ویلي انه يحمش الخبز للحجيج وېدم د حاجیان د لپاره ډوډۍ ماته ول دومره اوچت سخی په دینو باندې ستدا به مشهورم شو نو دې څلور د دې عبد مناف څخه څلور زامنو په دې منځ کې هاشم صاحب د مدینه په طرف باندې لاړ تجارت وکاو د سلمان رضی الله سلمان سره واده وکړي دیو زنانه وړي قیمتي زنانه اوچتا خو هغه به خلکو له دا ویلې چې کوم انسانان ما سره واده کوي طریقه به دی چې د طلاق اختیار به ټول زما سره کدا خاون چر د زما خوښ شو زه به ځان سره برقرار ساتم او خوښ منو شو متصل به طلاقوم اسلام کې دغه مسله ده
چې نارینه د طلاق اختیار دی که خاوند وغواړي دا که طلاق او که ځان سره وساتي ساتي خو په دې واده باندې د خاندان پوی نه و هاشم صاحب دغه د مشران په پوی نه و چې هاشم صاحب دغه شان د سلمان سره واده کړی دی او دا په سفر باندې روانو د غزیا الاخره چې کله لاړو فلسطین له الته وفات شو مطلب صاحب ورور هغه په دې خبره باندې پوه چې زما ورور واده کړی سلمان سره وغز ما ورندر ده یو بچیم شوی دی چې هغه شیبه نومیږي نو په دې منځ کې دا مطلب سره روان شو خان ځان سره روان کړه او راغله د سلمان رضی الله عنه خواله ورته ویل چې د اسماء وراره راکړه د هاشم سے بچي شیبه نو ورمانه کې خو په دې مناسبت یو پالونه او شرب العالمین د سپینګیره کا ان ډیر دراز عمر د الله درکې هغه ولدا خو نه درکو سلمان ورته وی کدا تعالی درکم اسماء په څه خپه کېږي مطلب سے ورته وی چې ګوره موږ بادشاہان یو موږ مشتران یو دا بس موږ د مشرک یو دا بکې یو دا خو راضی کړه شیبه په خپل مې ویل زنه تر څو پر مې چې مور راضی نه خمور راځي کړه روانه کې وګورئ ځان سره کې نه ولې عربانو کې عادت دا چې غلامان په زور باندې خصل یو نو جوان ځان به ورسره کې نه ولې مطلب سے دی عربانو شکل ولید او دا خو دا خو د مطلب غلام دی عبد المطلب راغی هغه ورته چې وایي لکه برباد شي د موراره دی حزه ابن اخي دا مې ضرور بچي د هاشم هغه سلمان رضی الله عنه سره واده کړو دی بچي پاتې شوی تاسو به پوه نه وزلاړو هغه به راو سرور مې غزه کې وفات دی خو په دې کې دا مشهور شه عبد المطلب شه په نامه باندې خپل نوم شیبه عبد المطلب شه چې وکانه جسیما وسیما ډیر مخورج انسان اوچت قتل لرلو ناشنا سړیو نوفل وفات شو عبد الشمس وفات شو مطلب وفات شو ټول مشری هاشم خمخ وفات شو عبد المطلب شه په لاس باندې پاتې شو چې دا رسول الله نکاح دغه په وخت کې دا ډول ویلي کارونه وشو تاریخ ولا لیکي یو دا چې زمزم وبروتي او بل رسول الله د پلار عبد الله صاحب د وجلو مسله بني خزاعه چې کله بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبو د جبريل عليه السلام په وزر باندې راوتی وي د اسماعیل عليه السلام د پاره نو دی بني جرهم د شکار وکي چې څوري مولي راواخسي په دې کوی کې ورواچول او د سروز در اوسې مر سره به هغه د کعبه د خدمت د پاره وي چنده کې راجم شوی په دې کوی کې ورواچول وي چې هغه ور باندې پټ کړو د شو پټ ټوپنه ور باندې جوړ کړه خلک مشرالو راغوي دا ګمان کو چې دا ولا پخوانه غره دی بل خزعرالو هغه وګوري کې دلته وبوي نو په دې وخت کې وځ عبد المطلب شه په وخت کې دا وبراوځي د حاتم په دې خوا کې دا ودو پروتو خوب ولیدو یو ملک ورته راغی ورته وی به چې احفر طيبه ودا طيبه چې دا وکنه نو قال دور ته چې ما طيبه څه ویلې شي ایسه په دې وخت کې دا راځي ملګری راځم کړو خبر نه وینا وی بیګه په دې حاتم کې زپروته مده چې خو مولد مال او چا आवाज راګي چې احفر طيبه وکنه ما ورته چې ما طيبه څه ویلې شي نو دې ملګرو ورته وی کدا د الله د خواني الله منو مشرکان و کې دې چې دا ملک تعالی به خوب کړی شو بیره شو به او که د شیطان د خوانه دا مسلې نو ختمه خبره دا کې څه خوبونه د عبد المطلب صاحب لو دا ابراهانه کامیدل اگر کاغه د کتاب دی دا مشرکین دي او دې په اوچتواله دا ټول د محمد رسول الله د اکرام د وجه الله رب العزت کړی دي زموږ نبی الله ډېر عزتمن دی سبب به خوب ولیدو نبی ورته سړی راغی ورته ویلي چې احفر برا دا بره چې دا وکنه دورته ویل چې وما بره څه ویل شي چې راځي چې بیت شي نو درې مشپه به په مغه حاتم کې ودو پروتو ورته ویل احفر مجنونه هغه ځای وکنه چې باغې باندې خلک بخل کوي دورته ویل چې وما مجنونه څه ویل شي چې راځي چې نو څلورم کړه دې به خو بولیدو عمل ته ودو ورته ویل چې احفر زمزم د زمزم کوي وکنه دورته ویل شي و ما زمزم سره ویل شي نو هغه ورته ویل بین الدم والفراسات ودا کوي د شجف ما بین کې چې یو خو وینه ده او بل خو غشیانه او الته یو کارګر چې د سپینو وزرو ولا ټنګبو وي او په دې خوا کې د میګانو کور دی دا څلور شی په خبره ورته وکړي د ویني او د غشیانو ما بین کې یو کارګر به الته ټنګو وي او د میګانو کور ما غیږي کې دی بس دا راځي چې راځي شو ګنټي منټي لاس سره واخصو حارث یو بچو دی روان کی وېځي کوي کنم کابل راغی وز رب العالمین دعاګانې غواړي چې دا ځای معلوم کم او صافونه اله د یمن باشندگان و
چې دوی په داخل د کعبه کې دیو بل سره زنا وکړه الله رب العزت یې یوونه کاڼي وکړه دا به بری صفا مروه غونډي ونه به زمزم په دی خوا کې راوړه نو دی مکی مشرکانو بچ کړه نظر نه کول د دوی په نامه باندې به نظر وکي الته به سروي اعلانو په داخل د حرم کې به اعلان کوله یو سړی او هغه په دې وخت کې غواره واسطه وز د اوصاف او د نایلی په نامه باندې دا ذبح کوي نو شکل دا غوا اعلان ولا چې چاړي پیراخ کړه لا پورا سه و دینه چې خوشی کړه قانون دار شکل یو قصاب مال علالي او پورا سه ونو جو خوشی کینو هغه دنګونه وای ټوپونه وای چې څنګه دا حلال کړو وینې تی وته او خوشی کړی دي نه دي دنګونه شروع خو اقځه کې پرې وته حلال دلته شو په دنګونو باندې الته ورسیدا نور بشراغه د خېټه ورته سری کړه لری وغیرہ د تراوی سالته ورته غشیم پاکړه بس عبد المطلب سی وای چې مال په خوب کې رااله چې په مابین د غشیانو کې په مابین د وینې کې ولا د منځ کې زیاده زګه وینه دلته تو یشوا او به دنګونه اول مالک ته غشیان الته وس د منځ کې وزیده کارغه راغی د سپینو وزر والے وځي کې ټونګو والا چې دا زیاده عبد المطلب سی چې کړه خواله ورغه ته میګان ګرځیدا بس ګنټه را واپس په دې ځبانه شروع وکړه د صافونه الی دي بوت په خوا کې عربو سره با شروع کې چې دا څه ته خو زمونږ د الهو بیزتی کوي دا خو زمونږ معبودان دي او ته په دې خوا کې ورته کندې کني ورته ویل چې بس ما خوب لیدلې دی په دې کې زمزم کویرو با سموي نشي کې د مقابله شروع شو حارث ته ویل چې بچو د رسول الله کاکا وېتر دي خلکو سره داوا او بحث شروع کړه خپل کار کو حارث هغه سره داوی شروع کړي چې وړاندې شو دی خو شو ما بلار دا کار کوي خوب لیدلې او د خپل کانل شروع کړل د نصر وکي ورما چې ما خو ډیر بچي وي چې اوس مې عربو تاسو په مقابل کې دلته ودرولې چې سخت تاسو سره جنگ کړي وي د خپل کوی کانلو دینه دا مسله معلومه شو چې تکره یو مقصد لري او اخو دی خو خلک تاسو مخ کې ودرېږي ګوره دا غو سره بزان نه بندای نور خلک دا غو سره پټاکر واچو خپل کار کوا د شنه چې تاسو سره خپل یو املا وتړو غيږي ونسي خلک سره په بحث کې واچول کوئی کنلو چې کړه دي کوئی بیغ دغله ورورسېدو سرلا یو وری ویل چې الله اکبر عربان پوښتنه کوي چې مقصد پیدا شو چې ګوري دې به زمزم کوئی وروته عربان امراله بجنه قلار شو کوئی کنلو دوه سترو سره اوسې پرتی وغه بکې راويستي توري مراويستي چې دا کله راويستي تاسو مانو چې دلته کوئی دي یو د عربان ورسره لانجه وکړه دا وبم زمنګ دی او دا سره زره په من سره نیمو چې میدان وګټل شي به خلک د شرکت داوی شروع کی عبد المطلب شه ورته چې نه وبم زما دی او دا سرم زما دی او دا توري زما قطن تاسو زما نه شي اخستي تاسو زما سره بدیږي کې مقابله کوله خلانجه جوړه شو عربو کې بلانجه دا و چې کله بلانجه په وجه کې جوړه شو نه به ساحرانو کاهنانو لتل ویغو چې فیصله وکړه ماغو فیصله به موږ منو ورته ویلې وځي چې زو که حالد بن سعد لا هغه چې فیصله وکړه هغه بس منګي عبد المطلب زم منم ګوره په دې وخت کې څومره قیمتي شړې ده خو لیکن وجه شرک او د دې وهمیت او عقیده ده او کدا سرو باندې فیصله وکړه په دې تور باندې روان شو ودا کوم ځای کې دا کہانی بني سعد وی فی اطراف یمن اطراف الشام د شام په اطرافو کې دا روان شو تل مزل کول د عربونو هواته او شام له ونه رسیده په دې دشت کې او بخلاص شوی د عبد المطلب شیب دی چې وب خلاص شو دغه مرګرم خلاص شو د نور عربانو په پښتنه وکړه ویل اوبر راکې چې موږ د تندل مړ کېږو وې کتا سره اوبر کو به موږ له سوک راکې زی خپل کار کوي خا عبد المطلب شه ویل چې تل خو کورت لې شو او نه د قشان شامل دې شمړ کېږي خو خود شي چل کوو ټول په اسمه باندې سملو لیوان براشه مات بم کې همتی سړیو د رسول الله خاندان ډېر همتی خلک و قبرونه وکړو چې کوم یو مړ کېدو په دې قبر کې به دفن کو اخر به یو کس پاتې شي کې بچو کلیوانو خو یو کس به خوري تاریخ یو پاتې نشي کلیوانو مات کړی و وی سیدا قبرونه کنل عبد المطلب سره دماغ کې دا خبره معلومه شو چې لکه څه بلټانو غوې دته پراتو راځي چې پاسونو خانو باندې کواړو په وجه کې وبو ګورو کېږي چې پیدا شي نو په خپل وخت باندې کواړه ولا چې کله دی وکړه کمچینه یا مترو کور کړی روان شي د شي د خپل شي او علی رب العالمین ونه د شي کرامت ولې صادر کې اگر کې کافر ولې دی خو لیکن رسول الله د اکرام د وجه دوغ د خپل وارو سره الله چې نه راويستا چې نه وروته عبد المطلب شه وو مشکل دي نور ملګرو مشکل دي څاروي مشکل اغه نور له تاسو مشکل دي نور عربانو سوچو کو چې لکه په دې سړي کې څه کمال لدا په حق لري ورته ویل شي یا عبد المطلب په دې ځکه چې د اوبو درک نشته رب العالمین تعالی د اوبو درکړي دا د زمزم اوبو مستاشوي
تاسو سره بالکل په دې بحث نه کوو چې بیرته شو را روان شو وې د سرو د تور مابین کې بچ کوو وې په دې باندې فیصله وکړو وې فیصله به څنګه وکړو دوی به د هبل خواله لار هبل د دوی وبته داغه به خوا کې یو منګیو یا بوجي وا پاغه باندې غشي لیکلی او نالته به الله سکته کې چې کوم غشي به راوي سو پامه باندې فیصله کوله په یو غشي به لیکلی او چې منکم دا سړی تاسو نه نسب په معلومه بل باندې به لیکلی چې من غیرکم بل باندې به لیکلی چې ملصقم بكم بل باندې به لیکلی چې نعم او بل باندې به لیکلی چې لا بل باندې به لیکلی فيه الخير فيه البرکه ابن جرير ټول تاریخ ذکر کړي د دوه خلانو عبد المطلب اوس قراندازي کوي دوه غشي ځان له انتخاب کړ تور دوه غشي د کعبه لپاره انتخاب کړ زیړه دوه غشي د نور عربانو لپاره خاص کړ سپینا ورازي د غشي به وګورځو چې د چا غشي وروته بس د سره زرو توري دا غوي شوي وډیره کړه شیخ شي کله وګورځول وسلو په ورکړه من جاور لا د بل بل خوا کې پروتو شیخ شي راويستا څلور غشي وروته دوه د کعبه وروته زیړه او در عبد المطلب شي وروته تورا او عربانو هم شکړ پاتې شو خو عبد المطلب شه د بس سوی راواخه سره سترو زرو د ماته ماته کړو دا اوس په نشي پکې وا ټول د بیت الله په دروازه کې ولګولې وځه دا څه کوم د دې وجه دا سوالم دي چې هغه کوم انسان دی چې د کعبه په دروازه کې د سترو زرو لګول هغه ول نه کړی عبد المطلب شه کړی دی دغه پوره د زمزم مسله پیدا شو زمزم ډېر قیمتي وبري نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ما زمزم لما شربا د زمزم وب چې په کوم نیت باندې چا وس کړي مکه فیصله وسره الله کوي امام سیوطی فرمایي ما په دې نیت باندې وس کړي چې الله مال علم راکا دومره اوچت علم الله ورکړي چې داغه د حافظانو شو ورکې اندروبا په یو موضوع کې چې علماء اختلاف دوه په کتابونو لیکل رسول الله فرمایي خوراک دې اسکاک دې جراثیمونه پاکي دي کلونه ځان سره په بوتل کې واچو خرابېږي نه اوچت قیمتي وبدي دي کې دوه مواقع دا وشو د عبد المطلب شیبه د بچینو لس بچین د عبد المطلب شیب دي څوک د اشپک نارینه څلوري زنانه او څوک بالعکس نارینه کې مقوم دي زبیر دي صفار دي حمزه شیبو عباس شیبو ابو طالب ابو لهب او په دلوريان کې ام حکیم شاغله بيزم ویلې عاتقه اروا ام امه دا له اولاد وو لیکن دا ویلو چې چیرته مال لسم بچي رب العالمین راکې زبا غ نظر کومه عربانو د شنه نظرونه کول نه روا رب العالمین ورته لسم بچي چې ورکه عبد الله سي ورکه چې هغه محمد رسول الله پلارو دا ورته الله ورکه چې کله ولې دا بچي ډیر قیمتي بچي او یو کشره بچي او ډیر محبت مسره کو دي پلارو مينم کوله او نظر يم کړو چې دا به وژنه نو په دې چې اوس کنه نظر پورا کړي عبد الله د منځ جو حالت ور باندې سره ورغلې او کني پورا کېل دي نظر کړي دي او قانون دار حدیث کې راځي ابن ماجه کې چې النظر عباده نظر چې کله وکي هغه پورا کړي کپناوا کې نظر کې پناروا کې نظر نو په اسلام کې طریقه ده چې قسم کفاره به ورکي نو د چې کله راوسو دي صفا دغه خواله صفا مروه دي حساب خواله او نه یلی دي بوت خواله چې دا وزو وجنب عربان ورته دا کار نشي کولای عبد المطلب شي چې ما نظر کړي وکتا نظر کړي سبب عربانو کې دا سنت راځي چې عربانو کار د شو قسم له پیغمبر کار خلکو له دومره احترام کړو کولو بیا به ارسل لسم بچي وجه موږ له بلوي مصیبت جوړ کی دا وجه نه اې دې مبارک موږ زو او د عرافه الحجاز نه پښتنه کو چې کوم د حجاز هغه منتري ده کاهنه خودوی وجه ماغه وینا وې تر دې پورې چې عبد الله سي براو سو د توري گزارې بره ور باندې کو توري چې پیرا خوشکله به د قصر ولګېدو ما ماګانو ډېر مخالفت کو چې نشو وجلې د عبد الله سي بيونم دام د عبد الله الاشج په دې سر باندې زخمی شوی مو بالکل وجل عبد المطلب شوی ما نظر کړی دی خود عرافه الحجاز خو له شکل رااله ورته وی دا کوم ځای کې دا وی مدینه کې چې مدینه منورې لړله مدینه رسول الله وی هغه کوم ځای کې وی خیبر لاله ده خطبه نو میده چې کله عربان دغه خواړه چې وستي باره کې موږ ته څه مسله کوي دا اوښنو کنه بل شي وکړو هغه ورته ویل چې زما جنات او پیرې خوښ نشته چې کله سبا رااله به راشه سبا به رااله وېڅنه سره کړي وینه سره موږ دا کړی چې موږ به دا بچي وښنو وس دا نور عربان سما سره بده کې مخالفت کوي خاص کر دالک ماګان نو هغه پیرې ورته ویلې وې چې پتا څو کې وسړی راځي چې بل څوک وښني څومره دیت ورکوي ویله سوخان وې دا عبد الله نه سوخان ورکوي بس کوی نه وښنم دا کافی ده قران دازي وکي قران دازي چې وکړو نو اسره پچا دا قرب د عبد الله سي په سر را وخته داغه په ځای باندې ویله سوخان ته کې کو
بیا به قران داجی وکړه بیا به د پچن عبد الله سے پر سر وتا بیا به تل سودا کړو خو حتی نبی ول ورسېدا چې کله لسم کرات قران داجی کوله ایسه د پچ پر وکانو باندې ور وتا یو دم خلک خوشاله شوې کې خیره په دې وخت کې خو عبد الله اوس بچو او عبد المطلب نشه کارونه شو د زمزم وبم بکې راوتی او بکې دا بچم بچ پاتې شو او حالانکه هغه دومره خوري وبو د شي مسله وا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام به حج راغلی او عباس فضل لوي ویل چې د کور نه ورته وبره وړوي نه امدغه وبم علی راکا اے د عبد المطلب اهلا وې تاسو په ډیر کار کې لګي کزه درشم تاسو سره کومه کوم بیا به داخله زما په تابعداري کې راشي سبا تاسو د سلسله به چین شي یو هغه نعمتو د زمزم دوبو او بل د عبد الله سره د بچ کېدو عبد المطلب شوی قسم بالله چې درې کړی دا نظر زه پورا کوم نه سره کړه خو چې درې کړتی وکي درې کړه دا قران دازي په دې وخانو باندې وروته د سونو په ځای باندې دوه وخان حلال کړه عبد الله صفات شو وخان چې کله لال عبد المطلب سره اعلان وکړي جسمه خاندان بینو خوري ک څاروي خوري ک زناوري خوري ک خلک ګوري څومره کو کې دی وړي وې دي خلکو مزي وکړي په دې کو باندې د 25 کلو په عمر باندې عبد الله صاحب چې محمد رسول الله پلار دی عبد المطلب شبو چې درسو واده کوموس داربان ودونه د شو چې مدانن به جرګه په وکړه بس بیګاله واده کله شپې به جرګه په وکړه سبب واده د شي بنو چې دومره کال انتظار پکې وشو دا به وزیر په ځای کې مقرری او بیا به رئیس مقرری او ځان له کور جوړي وظیفه باغله او بیا به دا واده کینا به تکلفه روان شو د اوچته زنانه سره چې اشرف الناس نسبا په عربو کې ټول عربانو کې اوچته زنانه په اعتبار د نسب دیانتن په دیانت کې خلقن په اخلاقو کې هغه محمد رسول الله مور وا امنه بنت وهب ابن زهره ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن بحر یا فهر چې دام د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د تر پلوریانو کې راځي پورته خاندان تر بورانو کې نو دغه د وهب پلار لور روان شو چې اوس مې دی بچی له واده کوم عبد الله سي بدلاس نشینی ولې په دلار کې وزنانه و چې فاطمه نومې ده یا برا دا د ورقه بن نوفل خور وا ورقه بن نوفل دی ویلو چې په اخر زمانه کې عربانو کې به یو پیغمبر راځي واغه به د ټول جهان پیغمبر او اخره نبی به نو دې چې دا تاریخ دغه نه اوریدل او چې عبد الله تندې ولیدو په تندې کې د عبد الله سب د نورانیت خوځېدو را خوځېدو رانا په کتل راتلا طلب ورنو کې ورته وی چې یا عبد الله ما سره نکاح وکا وېزه خو نکاح کوم تاسو سره وجه دارا چې زه پلار زما لاس په خپل لاس کې نیولې نه د پلار مخالفت کولای شم او نه پلار پر خودلې شم پلار چې مالکم ځکه کزه کی ځای منم وې چې نکاح ما سره نه کې راځه بیا خو زنا سره وکا ځکه هغه ویل چې دا نور مسما خو الله نقل شي عبد الله سي ورته ویلي وې د انسان شرف او اکرام دار چې هغه د خپل دین او د خپل عزت لحاظ وکړي زنا خدا ناروا شي دي څنګه زنا وکم خلاړه د امینه رضی الله عنها سره واده وشو چې کله واده وشو عبد الله سي په دې وخت کې هم بسری سره وکړه الله رب العزت اقرانا چې د پتندې کې و د محمد رسول الله ورنقل کړ د حاملې د دې امینه حمل هغه ته ولګېدو بیرته چې عبد الله سي په دلار باندې راتلو فاطمه یا د قشند بر سره قتل وشو هغه ورته التفات نه کو وې پرون د زمانه د نکاح د زنا طلب کونن مال ګورم نه دا ولي وې پرون ستا پر تندې کې ورنا ونند کې اقرانا نه ښکاری او هغه رڼا د محمد رسول الله رڼا و ورس ان شاء الله خبره کو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نور دی وسپان بشر دی ذاتن دا بشر دی په اعتبار د ذات خو حمل واغسو عبد الله صاحب هغه ماګانو خو روان شو مدینه منوره طرف لا تبور باندې ال اسلام وفات شو نابغه الجعدي په کور کې دفن شو نو بدی کې دوه قول دي چې یا خو رسول الله د پلار نه یتیم پاتې شو په حالت د حمل کې او یا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دوه مې شو په عمر باندې و چې هغه وفات شو ربيع الاول په میاشت کې دا پیدا شوی دی تاریخ له سره بدی کې اختلاف دي چې دا څوم کله څوک نه هم څوک بل اورس لیکن د دې ابرهه پوه چې د مکه باندې حمله کوله د نبی کریم علیه السلام د پیدایش نه 55 ورځې مخکې دا د رسول الله ارحاسات دي او د عیسی علیه السلام تقریبا 500 یو کال ورسره راغلي دي اې دی وجنا اې دی ابرهه د حمله د محرم په میاشت کې وشو دا د ربيع الاول نبی کریم علیه السلام د مور په دې حمل کړي چې عبد الله سي وفات شو یا د 2 میاشتو په عمر باندې وو چې دا دنیا لراغه بل شهر شبیل به ان شاء الله هغه امور بیان کو کشر د ژوند باقی چې پیغمبر علیه السلام پیدا شو په دنیا کې کم انقلابات رااله الله رب العزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابع دری را نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ده شفنا إن شاء الله سبب